بسم الله الرحمن الرحیم. غیر جان تاسو ته مخاطب یم. نن په دې ویډیوز کې یو دوه درې خبرې به ستاسو په مخامخ باندې اکدم او چې کوم اوس کرنٹ ایشوز کې دا خبرې روانې دي. یو د پی ډی ایم د حکومت د عدم اعتماد تحریک هغې په باره کې به یو څو خبرې کوو. د کې پی کې اسمبلی ډیزالف کېدو والا ده، کیدای شي نن ډیزالف شي. د کراچۍ د انتخاباتو نه پس اوس د میئرشپ لپاره چې کوم دوړ لګېدلی دی د هغې چې کوم کمپیټیشن دی د هغې باندې به خبره کوو. نو پیلنی ټاپک چې کوم زمونږ د پی ډي ایم د حکومت د خاتمې په باره کې دی. د پی ډي ایم د حکومت د خاتمې اوس کارډونه چې کوم دي هغه زیاتتر عمران خان سره په لاس کې وي او هغې وجه دا ده چې اوسه پورې دا انکشافات کېدل چې 15 ایم این ایز د مسلم لیگ نون والا هغه زمان پارک ته تللي دي، عمران خان سره ملیو شوي دي، خو اوس څه فګرز داسې را روان دي چې 15 ایم پی ایس ایم این ایس چې کوم دي هغه عمران خان سره ملیو شوي دي. او عمران خان وی ورته د ایډجسټمنټ خبره کوي چې یاره په هغه حلقو کې چې کومو حلقو نه به بیا تاسو ودرېږئ، ځکه چې هغه صرف د پی ټي آی ټکټ غواړي، هغوی نور د پیسو سي ډیمانډ نه کوي او هغې صرف دغه مطالبه کوي چې موږ ته ټکټ میلیو شي نو موږ به په دغه ورځ باندې غیر حاضر یو چې کله د عدم اعتماد ووټ راشي یا موف شي. نو هغې اوس وی دا خبره کوي او عمران خان ورته وایي چې زه به تاسو نه یو ټیسټ اخلم. نو هغه ټیسټ کې که تاسو کامیاب شئ، ځکه چې ما سره دوکې ډېرې شوي دي، زه به هغه ټیسټ اخلم او هغې نه پس به بیا موږ تاسو اکوموډیټ کوو. خو د اکوموډیټ کولو به زموږ خپل پروسس وي، خپله طریقه به وي، هغه ځای کې به موږ ګورو که زموږ څوک سټرانګ داسې کس وي ایم این ای نو هغې په ځای به موږ تاسو نه ریپلیس کوو، په بل ځای کې به موږ تاسو ریپلیس کوو، خو نشان به تاسو ته د بل لا میلاویږي. زما خپل ذاتي خیال دا دی، زه خپل رای پیش کوم چې عمران خان له داسې نه دي کول پکار چې هغه اوس عمق شان لکه چې هغوی کومه غلطي کړې ده که غلطي اوس دیم وکړي او هغې چې کومې لوټې اغوستې وي د هغوی حال په لاهور کې یا په پنجاب کې چې کوم خلکو وکړلو نو همدغه حال به بیا په پی ټي آی کې هم د دې کېږي، ځکه چې پی ټي آی ورکرس چې کوم دي هغه به همدغه شان خپل نظریاتي کسان یا چې کوم دي سره وفادار کسانو هغې له به ووټ ورکوي، نه چې داسې کسان راشي چې اوس هغه په دغه وخت په مطابق باندې هغه وقتي پرندي وي، هغه وخت په مطابق باندې وخت کې شکولو والا کسان وي. او مسلم لیگ نون والا کسان چې کوم دي دا به همیشه همدغه شانتي. تاسو ته مخکني ویډیوز کې ما اکثر له دا خبره په ګوته کړې ده، ما دا عرض تاسو ته کړی دی چې دا یو 40-50 کسان دي دا ایم این ایز، دا مختلف پارټیانو کې گردش کوي، دا د پاکستان د جوړېدو نه پس هم دا یو څو خاندانونه دي، دا هغوی یو څو سرکرده کسان دي، بس دا مکه کسان دي، دا اوړي روړي کله مسلم لیگ نون طرف ته، کله پیپل پارټۍ طرف ته، کله جی یو آی ایف طرف ته، کله نظریاتي ګروپ په شکل کې، کله په یو شکل کې، کله په بل شکل کې، کله پی ټي آی ته تللی. نو دا په دغه شکلونو باندې مونږ ته راښکاره کېږي، نور په دې کې څه چینج نه راځي. نو عمران خان له پکار دی چې په دې باندې په انتها باندې سوچ او فکر وکړي، ځکه چې د هغوی ووټر چې کوم دی هغه به د دې نظریاتي کس منتخب کوي. او که اوس پې دا صرف د شهباز شریف حکومت غورځوي نو دا هم ښه خبره نه ده، ځکه چې شهباز شریف حکومت اسم ډنګاډول دی او هغه به د خپل وزن د لاسه غورځېږي، دی له صرف یو دیکه وله پکار ده، په هغه یو دیکه باندې به غورځېږي او د هغې وي د دیکو پته لګېدلې هم ده. په 15 جنوري باندې د تیلو ریټونه اوچتولو اسحاقدار اوچت نه کړل او دا د آی ایم ایف په شرایطو کې پیلنی شرط نو هغې هغه پوره نه کړو، نو دې باندې به اوس مخکې دې ته مسایل راځي. نو دا حکومت په خپل ځي د خپل اپنے بوج تلې دب جاینګې، دا به په خپل بوج د لاندې دي چې دی هغه به خښ شي. نو په دې طریقه باندې نه دي کول پکار. دویم کیدای شي چې MQM دې له ووټ ور نه کړي، د هغوی هغه هواګانې، د هغوی فضاګانې داسې دي چې هغه اوس بل طرف ته دي. نو په دې وجه باندې کیدای شي چې شهباز شریف حکومت په خپله ختم شي. د دې سره سره په کراچۍ کې چې کوم انتخابات شو تقریبا 32 غنټې پس د 235 سیټونو اعلان شلو. د دې هم د الیکشن کمیشن پته لګي چې هغه څونه په سست رفتارۍ باندې د دې الیکشن اعلان وکړلو. دا خو د یو څو یونین کونسلو سیټونو دغه دا خو په غنټه کې تقریبا 2 غنټو کې 3 غنټو کې دا ټول وټونه شمارل کېږي او بل ټرن آوټ 20%، ډیر کم ټرن آوټ. نو په هغې کې چې د دې دا حل دی چې هغې په 32 غنټو کې پوره ریزلټ ورنکړو، خو چونکې ریزلټ الیکشن کمیشن نه ورکولو بل چا ورکولو او په دې کې غیبي امداد شروع، په دې کې غیبي طاقتونه و هغې پکې خپلې ګوتې والې،
خو غیبي طاقتونو او د غیبي امداد نه باوجود هم پیپل پارټۍ ته هغه شان میجارټي میلو نه شو لکه څنګه چې هغوی ته پکار 93 سیټونه هغوی واغستل چې 80 پی ټي دغه واغستل جماعت اسلامي او پی ټي آی 40 دي د پی ټي آی او د جماعت اسلامي کېدی شي دی یو بل سره سره نظریات یو شان کیږي نو کېدی شي دی مخکې اتحاد شوی دی په کې پی کې په سطح باندې په 2013 کې دی یو ځای حکومت کړی دی نو می بي چې کېدی شي دلته خپل میر راولي حافظ نعیم الرحمن کېدی شي نوی میر راشي ځکه چې دې لپاره 218 ووټ چې کوم دي هغه پکار دي د میرشپ لپاره او د هغوی سره 118 د پیپل پارټۍ سره 93 دي که ځان سره د مسلم لیگ نون والا هم یو ځای کې جی یو آی اف والا هم یو ځای کې او آزاد کسان هم یو ځای کې نو بیا هم د دې فګر 112 جوړیږي او پکار دی 118 او عام د 40 او 86 که دا یو ځای شي نو په دې باندې په اسانۍ سره هغوی خپل میر او ډیپټي میر راوستی شي پی ټي آی او جماعت اسلامي خو مسله دا ده چې جماعت اسلامي والا ډیرو خلکو او ډیرو کسانو په دې فیسبوک باندې د عمران خان خلاف دومره خبرې کړي دي والله عالم چې زه یم اوس په دوی دغه عمران خان یا د پی ټي آی مخامختیا څنګه کوي او هغوی به اوس دا جوړ چې کوم دی دا به اوس څنګه جسټیفای کوي زه اکثر له په دې پلیټفارم نه تاسو ته دا عرض کوم چې ځان کې برداشت پیدا کې او د سیاسي او پولیټیکل باز خبرو باندې خپل مرګري یار دوست خپلوان دا نه دي خفه کول پکار ځکه چې دا د هر چا خپله خوښه ده خو زمونږ خلکه چونکې جذباتي دي په هغې جذباتو په رو کې وبېږي او بعض داسې پوسټونه بعض داسې خبرې وکړي چې په هغې باندې بیا هغوی سبا ملامت نو اوس په د پی ټي آی او د جماعت اسلامي اتحاد که وشو نو بیا به هغه عمران خان چې هغوی ته اوس څه جماعت اسلامي والا وایي د کې پی کې په سطح باندې او د وفاق په سطح باندې نو اوس په دغې سره څه چل کېږي ځکه چې اوس خو سره اتحاد کوي د کې پی کې اسمبلي هم ډیزالف کېدو والا د کېدی شي نن چې څو پورې تاسو ته ویډیو اپلوډ کېږي می بي چې هغه ډیزالف شوي وي یا سمري به گورنر ته لاړ شي گورنر خو په دستخط نه کېږي خو 48 غنټې پس په هغه په خپله اټومیټیکلی ډیزالف شي د نگران سیټ اپ دپاره خبرې شروع دي او محمود خان وي د څه کسانو نومونه اوس نه وي په ذهن کې ساتلي دي عمران خان سره وي ډسکس هم کړله نو په 2-3 ورځو کې به د کې پی کې نگران سیټ اپ په باره کې چې کم نومونه هم راښکاره شي په راروان ویډیوز کې به انشاءالله په هغې هم ډسکشن کوو او په دې اوس په دې کرنټ کې چې څه حالات روان دي په دې کې چې څه قسمه تغیر او تبدیلي راځي په هغې به هم خبرې کوو خوشحاله او بریالي اوسئ د لوی الله په امان